چې موږ تاسو دا غواړو چې موږ ته د پیغمبر علی السلام برکات حاصل شي فیوزات حاصل شي نو د دوه سيزونو ضرورت دی یو اطاعت د پیغمبر علی السلام دوی محبت د پیغمبر علی السلام کچری یو وی او بل نوی کار نه چلیږي کچری اطاعت وی او محبت نوی بیا هم کار نه چلیږي کچری محبت وی او اطاعت نوی بیا هم کار نه چلیږي ابو طالب کې د کامل درجه محبت د قریش وفد ابو طالب سے تراغه ابو طالب سے توي ته په مونږ کې د قدر په لحاظ سره د شرف په لحاظ سره یو ډیره لویه درجه لري مونږ ته ویلیو چې مونږ د خپل ورانه بچ کا سر د خدای قسم سرنګ چې زموږ بوتانو ته بدرت ویلی شي سرنګ چې زموږ په بوتانو باندې حرفګيري کولی شي دا زموږ نه برداشت کیږي او مګر دا چې تخپل واره کوي کی او یادا چې زموږ دغه په منځ کې جګړه راشي تر دې پورې چې د یو فریق خاتمه وشي علما لیکي چې ابو طالب سے پیغمبر علی السلام روغ وختلو او پیغمبر علی السلام تی ویل چې ایروارا په ما باندې داسې بوج ما اجوا چې زه دا غي او چتولو طاقت نشم لرلې پیغمبر علی السلام د پاره په ظاهر باندې دا یو سخت مرحله وا ځکه چې کوم یو کان د خپوټینګ ولو ته پاره هغه پړه کېدو باندې شو پیغمبر علی السلام وت فرمایل اے تر کچره دا خلک زما په یو لاس کې نور کېږي په بل لاس کې سپوږمۍ کېږي بیا به زه د خپل میشن نه منع نشم تر دې پورې چې یا خو الله ما غالب کی او یا زه ختم شم ابو طالب صاحب چې کله پیغمبر علی السلام ته وکتل پیغمبر علی السلام ته ویل چې ایروارا چې تر څو پرې زه ژوندی یم خپل کار جاری ساته چاهه زه دې کټ شمه چاهه زه دې مړ شمه چاهه زه دې ختم شمه دومره محبت پکې وو خو اطاعت پکې نه و د پیغمبر علی السلام د برکاتو نه محروم پاتې شو محترمو د مدینه چې څومره منافقان هغه کې اطاعت هغه به منځنم کول هغه به زکاتونه ورکول هغه به جهادونو تمتل هغه ظاهري اطاعت کولو هغه د محبت نه خالی وو نو د ظاهري اطاعت هغه د جهنم د اور نه بچ نه کړی شول بلکې دا غوي په بارک کې او فرمایلی شول چې دا جهنميان دي او همیش لپاره په جهنم کې اوسي د دې وجه محترم د پیغمبر علی السلام برکات حاصل اولو د پاره فیوزات حاصل اولو د پاره دوه خبرې لازمي یو اطاعت د پیغمبر علی السلام دوی محبت د پیغمبر علی السلام